أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. د دې ځاینا په اختصار سره یو بل واقعات اشاره کوي چې وګوره حضرت ابراهیم علیہ السلام د الله د توحید د پاره د الله د دین د پاره ملک پریخه وطن پریخه اور یقیناً دا ملک اور وطن پر خود دا آسان کار نه دی. دا داغ چانه تپوسو کا چې کم غریبانان د ملک نه بار دي د وطن نه بار دي دا غوی په زړه څه تیریږي. نو ځکه قرآن کریم وی بسم الله الرحمن الرحیم وقال ویل ابراہیم علیہ السلام انی بیشکد لنک یما الى ربیها پترف دا آغازیں چی زما دا رب خوخاوی سیادینا زرد چی ماتبا لارا دا ہجرت اخی ماتبا لارا دا ہجرت اسانا کی دا معلوم کولش سیهدینا زرد چی ماتبا لار دا ہجرت سما کی دام ویلے شی آسان کی دام ویلے شی اے سیهدینا زرد چی ماتبا لار دا ہجرت اوخی دام ویلے شی دری والا معنی کولے شی سیدہ جی نزکائزے ہوئی الہ ربی پترف الہ ربی پترف دا آغازیں چی زما دا رب خوخویها سیهدینا زرد چی ماتبا لارا دا ہجرت سما کی دا یو معنی شوا. بعضی معنی کئی وقالا ویل ابراہیم علیہ السلام انی بیشکد لنک یما الى ربی پترف دا آغازیں چی زما دا رب خوخاویها سیهدینا زرد چی ماتبا لارا اوخین زرد ماتبا لارا اوخین یا اے ما بکلک اے پاکیدہ باندی اساتی تا ټولی معنی علماء کرلی خوزیما بہتر معنی دا رومبنی دا چکم ما اکڑا دا بہتر معنی دا آسان معنی دا پدی کی سا کیلو کال نشتا دے نو بس دا معنیوں کا وقالا ویل ابراہیم علیہ السلام بے شکد تلن کے یما پت الہ ربی پترف دا آغازیں چی زما دا رب خوخوی سیهدینا زرد چی ماتبا لارا دا ہجرت سما کی ماتبا لار دا ہجرت سما کی. اے وس دا غین رستو اے دا دین دا بقال پارا دا اولاد سوال کی او یقیناً دا اولاد سوال پا دینیت باندے دا سا غلط خبر خونا دا نزکائزے ہوئی ربی حبلیہا ورب آدما ابخ اماتا من الصالین دا نیکانونا. نو اللہ والا دعا قبول اکڑا فبشرناہوں پا زیر ورکو منگدتا بی غلامین پا یو علکا حلیما بردبار باندی. 99 سال عمر کے اللہ ابراہیم لرمبے بچے ورکو چنو میں اسماعیلو اور بیا تقریباً پا 120 سال عمر کے اللہ واللہ اسحاق علیہ السلام ورکڑا. سیدہ جی او یاد ساتا ہے چی چرتا دا غلام سرا اے حلیم راشی نو مراد تینا اسماعیل علیہ السلام دے مراد تینا اسماعیل علیہ السلام دے. نزکائزے ہوئی فبشرناہو فزیر ورکو منگدتا بی غلامین پیو علک
حلیما بردبار باندې فلما بلغ پس کله چې ورسید دا اسماعیل ماهو د سره السعیا بعضی معنی کې لوب ہوتا نه د لوب مراد نه دی ایز سایه نه مراد عمل دی نو مانو کا فلما پس هر کله چې ورسید دا اسماعیل د ابراهیم علیه السلام ته عمل تا السایه عمل تا صحیح ده جی یا بر مانو کا فلما پس هر کله چې ورسید دا اسماعیل ابراهیم علیہ السلام تا السعیا موافق دا عمل تا موافق دا عمل صحیح ده جی او کنه درم مانو کا فلما بلغا پس کلا چی ارسید دا اسماعیل علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام سارا السعیا ملگرتیا کی پا عمل کی پا ملگرتیا دا عمل کی پا ملگرتیا دا عمل کے اے پلارم راوان دی بچے راوان دی مانزلہ اے پلارم زی بچے زی پا ملگرتیا شوگن اے اسایا اے عمل تا بچے دغت ورسی گا نا پلار تا عمل موافق اے بچے را پلار راوان دی عمل تا دیوم راوان دی اے بچے پلار مانزل زی بچے اسروم زی اے دین اوکار لزی بچے اسروم زی عمل تا صحیح ده جی او باقی دا خبره چې کم علما کی اسا یا لوب ہوتا نو لوب کا معنی کوي نو لوب د دنیا نه دی صحیح ده جی اگر لوب چې دا مونږ چې کو سار یو زه تبل زه دا یو قسمه ګرځیدا لوب شي کنه خدا لوب د دنیا نه ده دا لوب د دین ده صحیح ده جی پوښ به صاحب نه اگر دا آغا دا عمل تا علماء وی فلما بلغا پس کلا چی ارسی دے دا سارا عمل تا یا اے موافق دا عمل تا یا درم مانا اے پا ملگرتیا دا عمل کی پلارم یو دین کار کی بچے کی پلارم کی بچے کی پلارم کی بچے کی صحیح دا قالا او یقیناً باقی دا بلو خبر نو دی خبرون اندازو کتو پخپل پوشی قالا ویل ابراہیم علیہ السلام یا بنیاں اے بچڑیا زما انی ارا فی المنام بے شک وینما پخوب کی بے شک وینما پخوب کی س انی اذبہوں کا بے شک قربانوم تالارا حلالوم تالارا فانظر ماذا تراہا پس اگورا لفظی معنی سا پس اگورا خو مقصد سا پس سوچو کا فکرو کا ماذا ترا ستا سرائدہ ستا سرائدہ ستا سرائدہ اس پا دی کی کہ خبر راولے نو خبری گنی جوڑی گی اللہ ابراہیم علیہ السلام تا پا خوف کیوں کھولا او یقیناً خوف دا انبیاء چی دا وحی نو بیا اعتراض رازی چیرا داری کی ورطولی نوی نو جواب دا دے چی پدی کی مقصد دا امتحان دے چی آیا ابراہیم بدا سیو کیوں کونے کی مقصد دا امتحان ابتلاوہ صحیح دا جی اے بیا دا غینا رستو دویم جواب نو ابراہیم علیہ السلام بچینا علاقہ دا مشورہ نا غستا دا مشورہ نا غستا ابراہیم چیر آغا کما مشورہ را کرنو ابراہیم با پاقی عمل کی اغای لگوانی ٹنگو چوگوری دے سنگا دے نو زکائی زے ہوئی نو واقعی پختانہ مطل کی چی دا باس پا جالا کی بازی دا ٹپس پا جالا کی ٹپس نو وینا ورطاغ سنگا کی قالا ویل اسماعیل علیہ السلام یا ابت فعل او بابا او کا آغا چی تاتا حکم کولیشی زرد چی بیاب ممیما انشاءاللہ کا خوخوید اللہ من الصابرین دا صبرناکونا کا خوخوید اللہ کا نا ما با دا صبرناکونا گورے او یقیناً خیستہ خبر دا فلما اسلام پس ہر کلا چی دوارو غاڑا کی خدا اللہ تھا اسلما ستا ټولی چې کوم هغه خبرې وي که نه د سترګو تورولو دا خپو د تړلو او ورتریس هغه یې دله دوړه کړې
هغه د لسکړي دوړه کړي ځکه چې اسلمه راغله او چې اسلمه راشي کنه نو صحیح ده خطیبان به وایي زه انکار نه کومه بالکل منمه خو یا ساته هر څه په دې دوړه شو نو ځکه یې وایي فلما اسلم پس هر کله چې دواړو غاړه کې خدا الله تعالی او واچو دلاره للجبین یعنی علی الجبین په اړخ باندې او بس ابراهیم علیہ السلام جذبه ده کنه نو आवाज ورته وشو د الله د طرف نه ونادیناه आवाज کو منګه دتا ان یا ابراهیم او ابراهیم تحقیق تارشتیا کا خپل خوب ان کذالک نجز المحسنین یقینا دارنګي بدلا ورکو منګه نیکانو تھا المحسنین اے نیکانو تا المحسنین کاملو اے نیکانو تا المحسنین اے مخلصو تا ان هذا یقینا دا لہو البلاء المبین هم داد امتحان اخکارا لو امتحانو وفدعناه او قربان کو منگا پزید اسماعیل یو ذبح عظیم یو قربانی لویا جنت نه ګډ راغی اوس غوښه چاو خوړه غوښه چاو خوړه ویله که زه خو په کار تللی وم ما ته پته نیسي چې چا به خوړلی به الله دې د بجلیګر صاحب په قبر رحمتونه ولیږي که نه الله دې په جنت کې اعلی مقام ورکړي نرم ولاو په دې کې څه شک نشته دی لوی عالم او یقینا دا بعضې سوالات د امیانو ته هغه ښودلی دي بیان په ځای چې دا غوښه چا وخوړه شیخ غلام حبیب صاحب ما یو تپوس وکړو چېرته اورېده وي وی مولي صاحب وي هغه ګډ چې راغلی و ابراهیم علیه السلام چې حلال کړه هغه غوښه چا خوړله وي زه پوه شوم چې ده به هغه کیسټ اوري ما یې تا وخوړه وی نه خبره کوم ما وي د اویسه کې چې دا دومره قربانیانې کېږي او دا غوښې خوړلی کېږي د دې چا هم تپوس ونه کړو چې چا وخوړه چا ونه خوړه په دغه پسې لګېدلې بیا علما وی چې یاره بیا که په دې کې دنده ننوتې دا خو د جنت نه راغلی دا حلالې څنګه دا بیا خوړلی کې څنګه دې کې بیا هغه اعتراضات دي که نه چې حد پې تمام دی حد جنت شي باندې خو پناه نشته نو دا څنګه پناه شو دا څنګه دغه شو پلان کې دی بیا یو اعتراض بیا بل بیا یو بیا بل آخر کې به نتیجه دا راوځي چې هلکه دا یې دغه کړی دې لپاره ځایونه مقرر کړه هلته یې دفنه وکړو خبره ختمه شو بیا هم دغه خبره ختمه ده نو ګڼې خبرې پکې جوړېږي هغه طرف ته ځي نو بیا به خبره اوږدېږي خو بهرحال زه دومره ویم چې ما ته پته نیسي چې چا وخوړه ځکه چې زه تللی وم سپیکر سمولو له تاسو ته پته تاسو ما ته ووایه چې چا وخوړه بیا ما ته ووایه نو ځکه یې وایي وترکنا علیها او پرېښودی ومنګه په ده باندې فی الاخرین په رستنو کې سلام علی ابراهیم سلامتیا دې وي په ابراهیم علیه السلام باندې کذالک نجزی المحسنین دارنګې بدلا ورکو کامل نیکانو ته ان پکې رانه ولښه کذالک خالی وي دا ولې دې د وجې نه چې واقعه د ابراهیم لا ختمه شوې نه ده ځکه یې پکې ان رانه وړه واقعه د ابراهیم لا پاتې ده نو ځکه ان یې رانه وړه کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا یقینا وعده د بندګانو زمونږه د مؤمنانو نه وبشرناه او زیر ورکو موږ دلاره په اسحاق علیه السلام نبی من الصالحین نبی به وي د کاملو نیکانو نه نبی به وي د کاملو نیکانو نه به وي صحیح ده جی وبارکنا او خیر اچولی اومنگا علیه پد باندې وعلى اسحاق او په اسحاق علیه السلام ومن ذریتهما او اولاد د دې دواړو محسن
बाज़ी नेकी का उनकी व ज़ालिमुन और बाज़ी ज़्यादती का उनकी ले नफ्सी पजान बांधे मुबीन सरगंद मुबीन सरगंद। उस दीना दो खबर मालूम यौदा कि दखौना बदम पैदा की दखौना बद पैदा की यौदा खबर द्वेमदा द बेकार औलाद बेकार वाले स्ता पे दरजा पे अमल बांधे सा असर न परो पासी स्ता पे दरजा स्ता पे मर्तबा बांधे सा असर न प्रेबासी इंदल्ला खबर को इंदन्नास ना इंदन्नास खो भाई कई और खो यादी पे किबल हाँ इंदन्नास न वे मा ऐस्ता बचे दे नाकार दे बेकार दे इंतहाई बेकार यानी दा अमल पे एतबार दा अमल दा बेकार वाले स्ता पे दरजा की सफरक न रावली स्ता पे मर्तबा की सफरक न रावली द नूह अलैहिस्सलाम बची तो गोरा किनान काफिर दे हाँ द नूह अलैहिस्सलाम पे दरजा की सके मेरा वस द इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्लार तो गोरा हाँ नु दा दो खबरें द दीना मालूम है चियो द खौना बदुम पैदा की और देम दा बद व बदी न दा द खौ पा दरजा के द खौ प मर्तबा के सकमे न रावली सकमे न रावली नु तरदीज पूरी ए दा वाक़या द इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुआ ए अव्वल वाक़या द नूह अलैहिस्सलाम चे उगोरा नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ता आजज और मुख्ताज दे वरपसी द्वेमा उगोरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ता आजज और मुख्ताज ब्याद्रेम इस्माइल उगोरा इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ता आजज और मुख्ताज दे ब्या उगोरा इसहाक अलैहिस्सलाम अल्लाह ता आजज और मुख्ताज दे ए वरपसी खबर द मूसा अलैहिस्सलाम द हारून शोरोकड़ा चे गोरा मूसा अलैहिस्सलाम हम और हारून अलैहिस्सलाम हम अल्लाह ता मुख्ताज और आजज दे इंशाअल्लाह कल्ला जोन राखड़ी सब अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़मंग दा दर्स वाक़फल दरबार की कबूल मंजूर की बिलखुसूस जमादम और अपलार लपारा जमादन यानी कुन लपारा जमंग द तमाम असातिज़े किराम द शयूख लपारा द तमाम अहले हक उलमा लपारा तुलबा लपारा तालिबात लपारा स्तासु लपारा स्तासु द मोर अपलार और दुनियानी कुन लपारा और द वड़ा आलम मुसलमानान लपारा अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़रिया द निजात ज़रिया द खलासी ज़रिया द बखाने उगरज़े और जिसुमरा मुसलमानान द दुनिया न रुख से शवी दी अल्लाह इधर टोल बखाना होगी और जिसुमरा बीमार दी अल्लाह दे टोल शिफाए कामिल वर्की और जिसुमरा परेशान दी अल्लाह इधर टोल परेशानी को खुशहालो बदल की और जिसुमरा बे औलाद दी अल्लाह इधर टोल जोड़े द औलाद द नेमत न डग की चाची नारीना औलाद निश्ता अल्लाह इधर वो जोड़े द नारीना औलाद द नेमत न डग की और जिकम औलाद वाला दी अल्लाह इधर हुई औलाद सरजमंग द औलाद ना अल्लाह दे अफुल पर दिन की कबूल की अल्लाह दिन अफुल दिन सपायान जुड़ की अल्लाह दिन अफुल पैगम्बर सही आशिकान जुड़ की अल्लाह दिन अफुल मोर अपलार सही फरमान बरदार ताबेदार जुड़ की अल्लाह जमुंद टोल गुनाह माफ़ की अल्लाह जमुंद टोल खात्मा पर ईमान नसीब की और ख़ास कर पोख व जनकदन दा खैस्ता कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह जमुंद पर जवाब जारी और सारी उसादी वाखिर दावाना।